السلام علیکم کتونکو زل بیا عمران خان اورګزی نیوز باندې حاضر شو. کتونکو د وخت کې سره یو ملګری موجود دی، ټول نوال به سره خپل پیژندګلو وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه اسد ملنګ تاسو سره شریکات غواړم د میشتو ملي او سونګ سره تعلق ساتم. تاسو نه ډیره مننه کوم. تاسو تانګ حالات کې مونږ سره شریکات وکړ، ډیره مننه. جی اسد ملنګ صاحب په مشته کې د کم ځای اوسیدونکو د کم کلی اوسیدونکو میشتو ملي کې د سونګ چې بیا د ډیورو کلی ډیور نه سبا څه مصروفیت لري؟ نن سبا دا مصروفیات لروم چې مونږ یعنی سکولونه ارسه ګاډ واټ شوي بند شوي دي. اوس مثال ما 2011 پس نه کځ لګیان، خو ما اوس په دې تیر وخت باندې ما پریټس وکم چې کزه د شعري ته لګه پښتو زده کوم، زه د خپل شعري پورا کوم باندې نو مو ته څکون سکولونه دي غام باند شول ګاډ واټ دي، مو ته دا ډیر سخت مصروفیات دي. د ډیورو په دې سیمه کې سکولونه شته دي چې اول سکولونه ګاډ واټ لګ لري او بیا څکون وی غام باند شوي دي، نشته دي اوس کې را سره. کتونکو اسد ملنګ دی د ډیورو سیمه اوسیدونکی دی، غریزه سیمه دی. اوس د غره په سر باندې موږ موجود یو او دغه ژوند همدلته دی. په دې سیمه کې سکول نشته، که د سکول نه څه په کیلومترو باندې سفر دی او یو اسد ملنګ نه داسې لاتعداد نوجوانان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي دي. اسد ملنګ په مشاعرو کې هم ګډون کوي، په مجلسونو کې ادبي ټولنو کې هم دلچسپي اخلي، شعر هم دی او غزل به ماورو. نو اسد ملنګ صاحب صبر باندې پرزو کې ډیر څه درته ویم. یو شعر به تا وړاندې کوم، بیا درته چې وړوکی مزاحیه غزل غونې وار کوم. هیڅ غلی جاړم تنهایي مې په نصیب شوله، غلی جاړم تنهایي مې په نصیب شوله، نه وم ترې خبر چې جدایي مې په نصیب شوله. کله قسمتونه ویشیدل ځنې مالدارې شول، ما اسد ملنګ ته ملنګي پکې نصیب شوله. یو بل مزاحیه غونې کلام وړاندې کوم. هیڅ جاړه خوره شوله خندا لاړه، بیوپایي راغله وفا لاړه. جاړه خوره شوله خندا لاړه، بیوپایي راغله وفا لاړه. خلک عادت کوي مجنون په شانتې، خو اصلي مینه د لیلا لاړه، بیوپایي راغله وفا لاړه. مجنون به داسې کړله مینه، ورکړی به یار ته د زړه وینه، هغه کیسه وه تکه سپینه. داسې لیلا وه وفاداره، و د خر حکم تابعداره، کوی ګړنګ که سمه لاره، لیلا به وایه ورته وداره. نو لیلا مجنون چې لاړو خواږه مینه ورسره لاړه، بیوپایي راغله وفا لاړه. اوس چې د یو چینې دوران شي نو پوره سل یا شکان شي، څوک سرو شونډو پتنګان شي، څوک کوڅه کې غمازان شي، څوک د مینې ملنګان شي. نو ځکه اوسینو جنکو هغه شان حیا لاړه، بیوپایي راغله وفا لاړه. او چې مورې نه وي په کور ورکې منګې خلي کې په ناله کې د کوره وځي په شنې منډې، بوکرا د وچې په ټانډې. ای اسد ملنګه غیرت چرته جنازه لاړه، بیوپایي راغله وفا لاړه. او چې نشي کړی نصیحتونه کور کې، ما ته واکه ګبریتونه کور کې، ځان ته به جوړ کې ډېر غمونه کور کې. ساسي ونتیارو کې څه پښتو نه مې رڼا لاړه، بیوپایي راغله وفا لاړه. ډېر ښه ډېر ښکلی. کتونکو د دې سیمې خلک قلم نه پېژني، کتاب نه پېژني. ولې؟ دلته سکول نشته، دلته مدرسه نشته، خو د خلکو چې کم ټیلنټ دی، ټیلنټ د چا نه پټ نه دی. د اسد ملنګ صاحب که ښه څومره تعریف وشي دا به کم وي، ولې چې هر څه د ستاسو مخامخ دي. ملنګ صاحب عمر مو څومره دی؟ عمر تقریبا 22 سال دی. غواړئ چې ته تعلیم په دې عمر کې وکړې؟ یاره زه تعلیم ته ډېر سخت محتاج یم. زیان څه د چا څه تعلیمونه نه یې کړي، زه خو تاسو ته نصیحت کوم چې تعلیمونه وکړو. خو ما ته ډېر سخت ارمان د تعلیم ودرېدله، زموږ سکولونه بند دي، داسې کولو شي موږ ډېره شکریه ادا کوم ورباندې. یو اړخ ته د کرونا په وجه باندې سکولونه هم بند دي او بل طرف ته په دې سیمه کې سکول نشته. او د الیکشن په وخت سیاسي خلک راځي دلته؟ یاره کله بس راځي، خو دا هغه ورشي نه کېږي چې مثال موږ د حقه خبره وکړو، دا ورشي نه استعمالیږي. یعنی سکول، کالج، روډ، مدرسه دا نه کېږي؟ دا ورشي نه راځي. ما بچپن نه مثال شعرونو کې یاد کړلو، زه بچپن لګیان، زه د شعرونو کې یادوم، د خپل مشرانو ته تعارف ورکوم، جذبه ورته ورکوم. خو مثال نه د ما قوم کې جذبه راغله، نه د ما مشرانو کې کوم جذبه راغله. مثال
څار کور خواري مو کو د مدرسې خبره نه کیږي د سکول خبره نه کیږي کالج خبره نه کیږي روډ خبره نه کیږي خو مثال خبره څه کومه کیږي د خپل د پیسې ولا خبره وي یقینا چې د ملنګ صاحب کومه خبره ده متفق یم چې د پیسې او د مفادو خبره کیږي او زب سیاسي خلکو ته خواست کوم خاص کر چې د مشتي سیمې کم خلک دي ته کم تنظیمونه دي د نوجوانانو چې کم یونین دي چې دا ډیور سیمه دام د مشتي اهم حصہ ده نو په کار دي چې دغه تاندې د تعلیم حق ورکړي شي او چې دغه نوجوانان دي سبب دا زموږ د سیمې خدمت کوي او زموږ د اورګزۍ پروګرام نن تر دې وخت پورې وو د وهاب اورګزۍ سره د نغواړم اجازه د الله خدای په امان